کې د بخپه بل باندې اړولي د عالم د مخې به سیګریټ ولګي دغه دنیادار خلک یقینا په دغه سره دیو د دین او د علم احترام کوي دا د دیو د لپاره د تباہی او د هلاکت ذریعہ ګرځيږي دیو جن علماء ته نه دي پکار چې دغه دنیادار المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص والسمات والصلاة على نبيه المؤيد بساط حججه وواضح بيناته وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة طريق الحق وهماته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين كله أدب اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انتهائی محترم مسلمانان ورونو مخکې نه مستاسو وړاندې د حقوقو په حوالې سره موضوعات شروع کړي وو بیا په منځ کې د ربیع الاول میاشت راغله د یو جن ماغه موضوع پریخي و ما وی چې کله ربیع الاول تیر شي دا غینو پس بیا خپل زړې موضوع ته راځم ان شاء الله د حقوقو په دغه سلسله کې ما مختلف موضوعات باندې خبرې کړې وي نن تاسو وړاندې چې کوم موضوع چېړم هغه د شاګرد د یو استاد سره معامله او ادب او احترام په حواله سره ده رب ذوالجلال په آیات کې فرمایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون اول دې خبره حکم کوي طالب العلم ته د خبره ورخولې د حکم یې کړی دی چې اوسې ستاسو نه درځي د دین د زده کړې لپاره استاد طرف ته رجوع وکړو دا غنه زده کړو دویمه خبره دې ته اشاره کړې ده چې معلم ته پکار طالب ته پکار دي چې خپل استاد ادب او احترام کوي ځکه دغه ادب او احترام دې چې انسان تر دې په ذریعہ سره هر څه ملاوي چاغه استاد د دیني علوم وي او کچاهه استاد د دنیوي علوم وي ادب د زده کړې لپاره شرط دی کله کې انسان کې ادب وي رب ذوالجلال به دغه شاګرد عروج ترسي عروج ورته ورکی بلندیانه ورته ورکی دیو جنا رب ذوالجلال فرمایل فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون مفسرین فرمایي دو خبرو ته اشاره وکړه اول طالب ته وي تر یو ماهر استاد طرف ته رجوع وکم نو دویم طرف د ادب او د احترام د رشتې د تکولو سبق ورکو حضرت وهب ابن منبه رحمه الله عظیم محدث دی د حدیث لوی استاد دی دوی کله چې امام مالک رحم الله د درس حلقې ته راغلم ما اولنې حدیث د امام مالک رحم الله نو واورېدو نو ما په خپل ځل کې رضان سره عزم وکړو قسم وکړو چې دینه پس امام مالک رحم الله زما آقا دی او زره دی غلام یم کله ما خرڅول غواړي هم د اختیار دی کله ما آزادول غواړي اجازه تر ترکه چې تلاړ شه د دې مرته اختیار دی کله هغه ما په خپل خدمت کې لګي د دې مرته اختیار دی کله چې د فضل کې د استاد محدث د عمر احترام راغی دومره ادب راغی رب ذوالجلال وهب ابن منبه رحم الله ته دومره مرتبه ورکړه دومره بلندی ورکړه چې دا د حدیث استاد دا د حدیث لوی امام وګرځیدو ننم چې تاسو د حدیثو کتابونه راخلی په سونو زرګونو حدیثو کې هم دې راوی دی او د حدیث استاد ګڼل شي حضرت امام شعبہ رحم الله لوی محدث تیر شوی دی دې سوخ کې دې فرمای ول استاد چې ماته سره اخی ځکه په زرګونو لکونو دینار ورکم در استاد هغه احسان زنه شم ختمولې په دې سره هغه زنه سم خلاصولې د بدل نشم ورکولې ها ویل زما د عمر وس کې چې په هر مونږ کې خپل استاد ته دعا وکړم مونږ نکله فارغ شم نو بیا خپل استاد ته دعاګانې وکم امام ابو یوسف رحم الله لوی امام تیر شوی
هغه فرمایي زما ډېر استادان دي، بعضې استادانو ته خو زه ورشم د هغوی خدمت کې حاضر شم، خدمتونه یې وکړم، تحفې تحایف ورته وروړم، لیکن بعضې استادان زما هغه دي چې هغې ته زما رسایي نشي کېدی. د دې وجې نه په ځان لازم ګڼم چې هغه استادان چې زما ورسره رابطه نشي کېدی، زما ورته رسایي نشي کېدی، زه خامخا ضرور به ضرور خپل هغه استادانو ته دعا کیاتو. او محترمو حضرت علی رضی الله تعالی مبارک رضی او ځل ناستو یو یهودي راغی، ډېر هغه یهودي په احترام او ادب کې پاسېدو، چا ورنه د پوښتنه کې ویل یو یهودي را روان و تی یهودي ته پاسېدې ویل او ویل زما استاد دی، ادې نه ما مسله زده کړې وه، مسله څه وه؟ دیني مسله نه وه، دنیوي مسله وه. ویل جی مسله څه وه؟ مسله هم ډېره عجیبه وه. علي رضی الله تعالی ورته جواب ورکوي هغه مسله هغه دا وه چې سپی په کم وخت کې بالغ کېږي او د سپي په حوالې سره د بلوغ او د عدم بلوغ مسله وه. علي رضی الله تعالی د خپل یو استاد چې یهودي دی یو څیز یې ورنه زده کړی هغه هم دنیوي څیز، علي رضی الله تعالی خپل هغه استاد ته ودرېږي پاسېږي د احترام په خاطر باندې. امام بخاري رحمه الله لوی محدث تېر شوی، کله چې دی هغه وخت کې به لوی لوی علماو بادشاهانو به د احترام ته راوتل او په استقبال کې به ورته ولاړ. ډېرو خلکو ته به دې رش کم راغی، حسد یې وکړو بادشاهانو، یاره زمونږ سره خو دومره وزیران او دومره اخوا دومره قصې دومره احترام او استقبالونه خو زمونږ نه کېږي، بیا د دې ملا د دې امام عالم ویلې کېږي. ډېر خلکو ورسره حسدونه هم شول. هغه امام مالک هغه امام بخاري رحم الله یو ځل ورته کسان راغلله، ورته وایي داسې یو څه ووایه چې مونږ یې کولی شو هغه درته مونږ وکړو، ستا په زړه څه ارمان یې څه ارزو یي؟ امام بخاري جواب ورته ورکوي، ورته یې زما په زړه کې دغسې یو ارزو دی چې تاسو هغه نشئ پوره کولی. ورته وایي څه ارزو ده؟ ورته یې زما استاد علي ابن مدیني رحم الله چې وفات شوی دی زما د حدیثو استاد و، که تاسو دا کولی شو ما به ستاسو نه دا مطالبه کړې وې، زما هغه استاد علي ابن مدیني را ژوندی کا چې زه د هغې خدمت وکړم، ما ته هغه د خدمت زیاته موقع نه دی میلاو شوي، قسم یې وخوړو د دې نه بر ارمان زما په زړه کې بل نشته. د دې وجې نه علي رضی الله عنه فرمایي خطبه کې ذکر کول ویل انسانان په درې قسمه دي، یو کامل انسان دی، یو نیم انسان دی نیمګړی او بل ناقص انسان دی چې سره انسان نه دی. چا ورنه تپوس کو حضرت دا کم خلق دي؟ ویل عالم استاد هغه دی چې په یو فن کې مهارت حاصل وي ورته، لیکن په خپل مهارت باندې په خپل فراست باندې اعتماد ورکړي، د خپل یو استاد د خپل استادانو مخې ته ځي، د هغې مخې ته شاګردۍ په طریقې سره کېږي، د هغوی نه مشوره اخلي، د هغوی نه دعاګانې اخلي، دغه کامل دی. دویم نمبر هغه نیم دی، ویل نیم کوم یو دی؟ ویل هغه څوک دی چې هغه فراست ور سره وي، زده کړې کړې وي، هنر حاصل کړی وي، لیکن اگر کوم استاد مخې ته نه ځي هغه په خپل دغه فراست باندې اعتماد کوي، هغه په خپل دغه پوهې باندې اعتماد کوي، چېرته استاد خواته نه ورځي، دغه ادب او احترام پکې نه وي، دغه په مشورو باندې نه چلیږي، دغه نیم انسان دی، پوره انسان نه دی. ویل حضرت صاحب هغه ناقص کوم یو دی؟ ویل ناقص هغه یو دی چې پوه هم ورسره نشته دی، فراست هم ورسره نشته دی، بیا د کوم استاد ضرورت هم نه هغه محسوسوي، په خپل هم نه پوهېږي، بیا د بل چا رهنمایي هم نه حاصلوي، ځان دپاره څوک استاد هم نه ګڼئ، دا بالکل ناقص او کمعقل انسان دی. د دې وجې نه محترمو د استاد ادب ډېر زیات ضروري دی. د استاد دغه ادب او احترام دا په شاګرد باندې ضروري دی، صرف علم باندې دی بلندۍ او کمال ته کله نشي رسېدی، صرف په پوهې صرف پوهه د ده لپاره کله کله وبال وګرځي. مونږ ډېر شاګردان دغسې وي، مونږ سره وخت تېر کړي، ښه قابل وي، هغه کې دومره بې ځایه نه وي چې مونږ ورته وایو دغسې مه کوه، هغه زمونږ سترګې نه ده. هغسې شاګردان ما کتلي دي، کله چې الله خیر نه دی ورکړی. امام ابو یوسف رحمه الله زمونږ د مذهب لوی امام دی، د پلار وفات شوی و، د یتیم و، د پلار هغه سایه د سر نه لرې شوی وه، د مور د یو دوبي سره داخل کو، هغه دوبي به ورته 1 دینار ورکوو راوړو به. بله ورځ بچی راغی، دینار یې را نه وړو ځان سره. مور ورته تپوس کوي بچه ولې؟ ورته ویل دغسې په لاره کې یو درس کېدو، هغې کې د امام ونیفه حلقه کې ناست رحمه الله،
بل ورځ مور یې پسې راووتل د امام ابو حنیفه رحمه الله د درس حلقې ته راورسېدل ناپوهه زنانه نه وه امام ابو حنیفه رحمه الله ته بدره دوی ویله ویل ته خو تاسو خو وزګاران یې زما بچی خو وزګار نه دی زمونږ خو د کور چوله بلې هغه یو دینار که دی رانه وړي درهم که دی رانه وړي اگر تا زما بچی دلته مصروفه کړی زمونږ د کور چوله دې بنده کړې امام صاحب رحمه الله امام ابو یوسف بیا راووتلو امام صاحب دا وخت مخکې ما تاسو ته ویلو څو کاله مخکې حالات مې بیان کړو امام صاحب بر غریبو طلبو خرچې برداشت کولې د علماو خرچې د ټول ضرورت به امام ابو حنیفه رحمه الله پوره کړو دنه تاسو کوی هغه تعالی څومره پیسې درکوي دومره دا به بیا ورکولې ویل دا کور ته وړل یو دینار مورې چونکې هغه یو دینار خو ملاوېدو خو بیا هم په زړه کې یو لالچ وو چېرې د زما بچی که چېرته د دوبي سره ناست وی چې کار یې زده کړی وی د پیسې به زیاتې شوی یو نیم درهم دینار به جوړ شوی وی اوس دلته خو یو دینار دی او په هغې قصه روانه ده بله ورځ راغی څو میاشتې شوي دي امام ابو حنیفه رحمه الله ته درس په د حلقې کې ورته دا ستا خبره سبق به کله پوره کېږي زما بچی د کار نه ویستی دی امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله خو ډېر لوی سینې والا انسان و جواب یې ورته ورکړ ورته ویله بهی زه ستا بچي ته د زیتونو په تیلو کې د پالودې خوړلو چل ورښیم د بادشاهانو خوراک بس هم بسې مسکی شو چې دا څه وایي زه واپس شو هغه کله چې امام ابو یوسف رحمه الله د هارون رشید قاضي القضات شو ډېر عهدې دوه درې عهدې علماو ذکر کړي دا ورسره وي یو ځل هارون رشید خپل کور ته راووتو دی ویل چې سره میټینګ دپاره مې غواړي خپله معلم و هارون رشید هغه بادشاهانو کمی کوتاهي پکې وي لیکن خیر ور باندې غالب وو د علم احترام ورسره وو د علماو احترام ورسره وو امام ابو یوسف رحمه الله کور تر سره پر خپل کور کې ورته روټۍ کړې په خلاف د اوسني چې بدیو شر غالب دی خیر نه دی غالب یو عالم هم که وګړي یو معمولي غونته کې افسر به یو عالم ته چې به کم مرد مړه دغه ورته څه شی هم نه ښکارېږي یو عالم مخې ته ورشي د هغوی سره خیرخواهي ده چې د یوسف مجلسونو ته ورشي برحال هارون رشید بادشاہ ورته یو فالوده راوړه فالوده چې کېښود امام ابو یوسف ته وایي تا ته پته شته دی در سره هغه ورته وایي موږ غریبۍ غربت کې ژوند تېر کړی موږ یې څه پېژنو ورته وایي دا د زیتونو په تیلو کې دا فالوده تیارېږي او دا زمونږ په کور کې هم کله کله پخېږي همیشه نه دي امام ابو یوسف رحمه الله وژړل هارون رشید ورنه تپوس وکړو ورته وایي د ژړا وجه دې څه ده دی ورته خپله واقعه بیان کړه زما مور راغلې وه زماغه استاد په خپل فراست سره ورته ویلی و ستا دې بچي ته زه هغه علم ورښیم چې سبا ته به په دغې باندې ته دغسې پالودې به خوري ویل کاشکه زما مور ژوندۍ وه نن زما د استاد دغه پیشنګویي کتلې وې علم او ادب او احترام انسان ته دومره څه ورکړي کله چې دا د صلح حدیبیې په موقع باندې مشرکینو خپل وفد راوړلی و مسعود ثقفي دا وی خپل نماینده راولی و دا د ژبې نه تیز و قادر و په کلام باندې فصیح و ډېر مذاکراتو شو واپس یې لاړه د خپل قوم ته وایي قلار شي د خلکونو دی چې ورته کوم وجوهات بیانوي کې لویه وجه دا بیانوي وایي د دې پیغمبر ملګري او شاګردان دومره تابعدار وو دا به پیغمبر ته لاس په نامه باندې ولاړ دا به د خپل استاد ته د دیو خبره د هغې به اشاره نه وکړي دیو به بیا هغې تعمیل کړی ویل هغه پیغمبر د هغې هغه ملګري دومره وفادار وو دومره تابعدار وو دومره فرمانبردار وو چې ویل پوره دنیا هغې که په سمندرونو وراچوي هم ورتلل ویل ټیک د دا ځل خو به هغوی کامیاب نه شي په راتلو کې خو آینده کلم دا تاسو نه شئ روکولی خامخا به کامیابېږي ځکه چې د چا سره دغه د وفادارو شاګردانو جماعت ورسره دنیا د دې مقابله نه شي کولی او یقینا بیا هغسې هم شو نو ادب ډېر زیات ضروري دی قرآن مجید کې هم که تاسو وګورئ هغه بانډیچونه یو کس راغی رسول الله وسلم ته آواز وکړو اخرج الینا یا محمد اے محمد موږ ته راوځه صلی الله علیه وسلم قرآن راغی یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی د نبي علیه السلام مجلس کې ناست اوس اوازونه په زوره شوي وو قرآن راغی نبی علیہ السلام موجودی د استاذ په موجودګۍ کې د محمد رسول الله په موجود کې आवाज م په زور کوي او دویم لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون دغه سره عام خلکو به شرط आवाज مو کې پلان کې بهر راوځي ادب صبر کوي چې خپل راشي دا نه چې واستر غلې ډز په دروازه علامات روخه روزه
که ستا سل کارونه ورانېږي وران دي چې خو ما ته راوځه دا محبت نه دی دا بېادبي ده بې احترامي د تکلیف رسول دي نو بر او دا آیات چې نازل شو صحابه کرام ابوبکر رضوان خبرې دومره سلو کړې نه بې زمونه تپوس کو تاسو ویلا او یو صحابي دی ثابت ابن قیس رضی الله تعالی دا یو لوی خطیب والله ډېر فصاحت ورکړ کله کله ورته نبی صلی خپل ویل आवाज هم بزور ویل راول ویل پلان کیا د خلکو ته لوازو نصیحت وکا دا آیات چې نازل شو دی یو ګډ کې ناسو سخت چړل دا صحابه ادب سخت چړل یو ثابت د بوس کې ولې جاړي د ورته زمو برباد شو من تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون د پیغمبر په موجودګي کې आवाज په زور کول په دې سره د انسان اعمال پر ابدي کې سره جهنم ولا نه هغه صابر هغه نبی رسول ته د بوسو د الله رسول هغه صابر خو دغه خبره کې ثابت نبی رسول الله صلی جواب ورکړ یا ابن قیس انت من اهل الجنه جهنمینی جنتی داری زما په حکم ویلې دي داری د خیر د پاره ویلې ته دی باندې مې ریک هغه صحابي بیا خوشاله شو راغی مخکې ادب او احترام دا علمو خلیفہ وخت دی هغه بچی د امام اسمعی رحم الله مدرسې ته راغلی طالب دی دلته استاد سره راغی د خپل شاګرد دی وکړو د خپل بچی وکړو د بادشاہي وخت دغه بچی امام اسمعی رحم الله د استاد او دس کوي هغه ورته وګور راځي دا دس چې وشو د خلیفہ وخت بادشاہ استاد ته وي مزه ونه کړ و دې خو بیا د بي وکړه په لاسونو باندې وبد راچولې کاش که زمان بچي په دا یو لاسته وبد راچولې په بل لاس در تخبي مګلې کامله د بداوي وز د مور پلار سهالت مور پلار کې ورزي شاګرد طالب دی استاد احترام داغه او ورته غوسه شوی دی هغه د تعلیم د لپاره معمولی مار پټای کړي غوسه ورته کړي دا هغه د استاد خدمت کړي خدای مونږ تاسو د خدمت تر لګلې نن سبا حالت دې تر رسیدلې دي الان کې د استاد دغه ادب زمره ضروری دی یو واقعي کتابونه کې لګل شوی دا یو ډېر لوی عالم دی شمس الائمه حلوانی رحم الله یو علاقې ته راغی د علاقې شاګردانو ملاقات ته راغله یو شاګرد دی امام زرنوجي رحم الله ډېر رانغی په بل موقع چې ملاو زه ورته ویل پلان کې ته ولې رانغلی ملاقات ته ستاسو کلی زما ټول شاګردان خو ملاقات ته راغلي وو او ورته جواب ورکړ ویل استاد جي مور به بیمار و نه شم راتله د ورته جواب کې سوي ورته عمر به ډېری خو په علم کې به برکت نه وي عمر به زیات وي لیکن علمي خیر به درنه الله نه خوري د استاد دومره مرتبه ده دی وجنه خدای علي رضی الله تعالی عنہ مشهور ده وي چې ماته یو حرف خو یو حرف زرغه غلام شم چاهي هغه ما خرڅه او که چاهي د خدمت د لپاره مثال دي او زمون طالبان الله تعالی دې معافي وکړي نن سبا حالات څه دي حکیم نن می کته حکیم علومات حضرت مولانا سبالی تانوی سے بره مولا واقع می کته وس یو کتاب کې لیکلی دي د په یو مدرسه کې وو پلار ولدا استاد بدلو بل ځای بوتلو دا استاد ورله بدلو بل استاد ته بوتلو چې نور سبق دا غنه وای شاید دلته به کمزوري و بل څه وجه وو حکیم علومات مولانا تانوی سے بره مولا په طالبای کې دا ټول شپه په جړه کې تیر کړ مورونه د بوز کې بچي ولې جاړي اور ته جواب ورکړي زما پلار مس هغه اراده کړی زما استاد بدل کیا سینه دا زوړ استاد را خپل زمانه پاتې نشي خیره راته و نشي تبا نشم یو شاګرد په ذهن کې د استاد د عمر مرتبه پر تر به اجازه څنګه بل زیاته زم اجازه خو راکو کې دې شي دا ظاهري اجازه رسول اجازه نه را کړ دیو جناب تعلمی شو حکیم علومت شو 3000 کتابونه لیکلي په هر کتاب پیشرف شو دنیا کې خلک کوي داغه په کم فن راواله چې حکیم علومت پاره کې لیکل نه لیکل بسم الله وک یو بچ زور دغه وګوره لکه چې سمندر په کوڅه کې چابان کړي نن زما طالب وخت تیر کې یقین وکړه کال په منځ کې د استاد تر سپي په نظر هم ګوري داس شو نن سوال موږ مدرسو کې د طالبان راشي کال په ول اخیره کې مېش نه ور مدرسې نم دغه سلاړ شي استاد په خبرم نه زموږ وخت کې یقین وکړه موږ دا تصور نشو کولای چې موږ ته کوم مدرسې کې استاد اجازه نه کوي چې بل تلاړ چې موږ د لاړ شو دا سوال نه پیدا کړو د سر او نن سبا محترم به احترامي دې حد تر رسېدل دې وجه د علم مغه برکت ختم شوی دی دې وجه خیرونه نه خوري حضرت
ادب او احترام دغه سیس دی انسان عروج ته رسي بلندۍ ته رسي با ادب با نصیب بے ادب محروم هغه شخص پزل ادب د انسان ته ډیر صبر کوي چاهي دا د هر مړه موږ ته استادان ویلو دا د ډمتوب استاد وي خو د چې احترام او ادب نه کړي د دې استاد خدمت دی نه کړي ته په دغه سیس کې کمال نشي حاصلول امام اعظم ابو حنیفه رحم الله چې نن ټول دنیا وګوري داغه مبارک راځي کله د استاد د کلی طرف تخپیم نه دی وړو ول زمون استاد طرف دی موږ د قبله احترام نن سبا نه کوو خپیم غزولی دا پته راته نه دا خانه کعبه مسلمانانو مرکز دی زمون ذهن استاد کلی طرف ته کور طرف تخبیه غزول غولري استاد په مخه بیا ادبی او بیا احترامي شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله نامه تاسو اوریدلی طالبان د خپلو کې کېناسته ویره زو جمعې ورځ د چټي ده یو پیر صاحب دی غلطي او عالم دی شیخ عبدالقادر جیلانی ډېر لوی عالم و پیر مو عالم او لوی صرف مرشد پیر نه علم رب ورکړو د جاهل پیرانو غونته کې نو بس دا درې طالبان دی ویره خواته ورزو نو تاسو ګورئ د درې وړو طالبانو اراده او ذهن بدل دا یو ورته یره ورزو خلک وایي چې ډېر لوی عالم دی پیر دی ورزو چې رښتیا سره عالم دی پیر دی کاسي کپڑے د سر نه تاو کړی ګوره بیا دا وایي دوی مرته وایي ور یرزو ورزو موږ د جمعتونو کې ټول عمر تیر کو چلتا سړې ډوډۍ او د سپوري او دا تاسو زونه خورو پیر دی عالم دی ور بشو غوړي جړي ور سره د کلمې هم لګیدل شي او دا درې مرته وایي ویره موږ مور او پلار علی ګریو دومره تکلیفونه برداشت کول ورزو چې دعا راته وکړي الله رانه دین خدمت مستقبل کې وایي دا درې وړ چراله حضرت جیلانی بابا رحم الله خو کشف خاوندو او کشف د الله په اختیار کې کرامت الله چې کله وغواړي ورخی کنه نه ورخی دیو جن دا کېدل لرل چې زما پیر او پلان کې ولی هر څه ویني دا غلطه کله چې رب وغواړي یو څه ورخی ورنه نه ورخی زلستر کې کولاو کړی جیلانی بابا دې درې وړو ته چې دغه سګوري دا اولنی بیا د به ته وایي وایي ملګري ستا په سینه کې ماته ور ښکاري او دې دویم ته وایي ورته په ګېډه به موړې مستقبل کې انشاءالله او دې دریم ته وایي الله به د دین خدمت مستقبل وښودل دا اولنی بیا د به تعلیم د یو لوی مناظر اسلام جوړ شو یو ذکر عیسایانو سره مناظره وه په کلاو میدان باندې وه د عیسایانو سړي راغلي وو بوډاګان راغلي وو ماشومان راغلي وو ښځې راغلي وې مناظره خو وشوه خو دې هلته په یو جنۍ باندې فریفته شو عاشق شو ور باندې مناظره او هغه مناظر ته شکست ورکو خلک کورونو ته روان شو د هغه جنۍ پسې ور روان شو کور ته چې ورغه ټک ټک دروازې وټکول اگر جنۍ عیسایانو پلار ورته راووت ورته وایي څوک یې څه وې ورته یې هغه مناظر یې من مسلمانانو چې تاسو عیسایي مناظر ته مې شکست ورکو وایي څه لپاره راغلی ورته یې ستا هغه لور د رشتې لپاره راغلی ورته کېنه ټیک ده زما یو شرط دی هغه قبول که دربې بل څه شرط دی نو هغه ورته جواب ورکوي ورته شرط دا دی ورته وایي شرط دا دی عیسائی کېږي به او د عیسایت تعلیم به دغسې حاصل حاصل چې د اسلام حاصل کړی دی چې دغسې د عیسایت د طرف نه ته مناظرې وکړي ما خو په عشق کې ورغرق شوی وم او دا کتابونه لیکي د عشق تعلق د زړه سره دماغو سره نه وي سوچ په دماغو باندې کېږي په زړه باندې نه کېږي یو څوک که عاشق شي بیا دې سوچ نه شي کولی زه تباهۍ ته روان یم که خیر ته روان یم د دې وجې نه پلار کله کې بچی راته څه شروع کړي کور نه به دې وباسم ومې باسم دې وخت نه د پلار مني نه د بل چا څخه نه مجبور لاړو یوې بیا د بۍ د وجې نه هغه مرتد شو اسلام نه خالي شو او دا دویم چې دا په بل نیت راغلی و مستقبل کې قاضي القضات شو دا په خوراکونو مشهور دی په تاریخ کې او دا دریم چې ورته ویل تا نه به الله د دین خدمت با ادبه تعلیم نن مشرق مغرب شمال جنوب کې خلک کتابونه ګوري د کتاب حواله ورکوي د هغې نه الله امام غزالی رحم الله جوړ کړو چې نن ټوله دنیا پیچي نو محترمو ادب ډېر زیات ضروري وي مونږ ته به استادان وي ولا کتابونه تور ټکي دي که انسان کې ادب او احترام نه وي یقین وګدا زړه نورم توري ادي وجنه خو خیر ختم شوه دی روحانيت ختم شوه دی برکت ختم شوه دی یقین وګدوم ډېر استادان شیخ الهند محمود حسن رحم الله یو استاد در شاګردانو ګروپ تیار کړو جماعت تیار کړو هغه ګروپ او جماعت چې کله د سربندي ورل کول حکیم علومت لیکل دی مونږ کله خبر شو مونږ رالو شیخ الهند رحم الله ته استاد جی دا عام شاګردان نو په دې کې امام نور شاه کشمیری او چټوله دنیا دغه علم دبدبه منلی و
په دې کې مفتی کفایت الله چې پوره دنیا دغه فقاهت منلی و، په دې کې شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدني و چې پوره دنیا په ټولو علومو کې دغه کاملیت منلی و، په دې کې هغه لوی لوی خلک و، هغه لوی لوی خلک چې مستقبل کې د وخت امامان جوړ شوي دي، د خپل وخت کې د یو فن استاد امامان تیر شوي دي، صرف استادان نه دي تیر شوي. ویل مونږ ورله ورلو حضرت صاحب مونږ اورېدلي دي تاسو مونږ د ستاربندي کوئ، مونږ کله د اهل نه یو، مونږ له د ستاربندي مه کوئ، ویې جړل ورته. شیخ الهند ما ورته جواب ورکړ، ورته بچیا تاسو دلته په دارالعلوم دیوبند کې ناست یې، خپل استاد شیخ الهند محمود حسن مخې ته کله چې تاسو دلته نه لاړ شئ، ویل مولوی انصا کشمیری هغه ته وایي، ورته وایي کشمیر کے پہاڑ بھی گواہی دے گا کہ تو عالم ہے. هغه حکیم علومت مولانا اشرف علي تنویر مولا ته چې کله لاړ شي په دنیا گواہی ورکي، وجه سوا تاسو د استاد مخې ته راسئ، ځان کمزورې ګڼئ، ځان عالم نه ګڼئ، د استاد د مخې درته خپل څه ښکاري نه. دا ادب او احترام و چې هغوی دومره بلندیانو ته ورسول، دومره مرتبو ته ورسول چې نن انسان د هغې د سره احساس تصور نشي کولی. د نن زمانې طالبان دو ټکي وجده کې یقین وکړه خپل استاد باندې و به شرمېږي. د نن زمانې طالب استاد مخې ته به ناست دومره بې ادبي به وکړي، یقین وکړه نن خو طالبان دې حد ته رسېدلي مدرسه کې به وي هغه استاد اجازت هم ضروري نه ګڼي چې بلې مدرسې ته ځم ما تا نه څه زده کړي، پته به ورته په دې څیز د استاد خبه کېږي، دا به ورته احساس هم نه کېږي رسره. دې وجه محترمو څومره طلبارونه څومره تاسو عوام الناس ته مې د موضوع څخه ویله، خپل بچی چې کله سبق ته لیږئ د دې استاد وهل هم برداشت کړه. دلته خو الله دې معافي وکړي، استاد به چوکۍ نه وي ورکړي، کور ته به تللی ملا به او په دې ځي والی پلار به دلته ټوپک تومانچه راوړي بخاري چې دا دې ولې والی دی. یقین وکړه زموږ وخت کې مونږ ته یاد چې مونږ سواد کې وو، مونږ یو استاد ډېر سخت و، هغه یو طالب یې وهلی و او د الله صاحب ورله تاو کړی والی د الله صاحب مات شوی و، هغه بیا لاړو هسپتال ته پلستر یې ورله و، په سبا له د دغه استاد د یرې د طالب بیا راغی کلاس ته. دا اوس هملته مشهوره کیسه ده. نو دا چې په دې کلاس کې وکتو د استاد خیال دا وکړه دا چېرته څه مکر کوي، دی بسې راپاڅېدو ورته ویل ختم مکر کوې، د الله صاحب له دغسې ونیو تاو یې کړو کړس به د ملا باندې و، الله صاحب بیا مات شو، بېهوشه شو. دغه وخت کې استاد ته چا دغه عمر سترګې تا دا ظلم ولې و زیاتی ولې وکړو، بل لوستلی وم هلته پروګرامان و، هغه استاد سره میلاو شوم نو ما ته یې ویل یقین وکړه طالبانو هغسې خوند نشته دی بس. ویل بل ډېر قابل و دی، طالب سره به دومره ځان کړی و که یو ډېر کمزوری طالب به هم راغی، کمزوری طالب دا سوال نه پیدا کړو چې د ده سبق دی دی زده نه کړي، دا په زور به یادوو په سړي. ما ته وایي هغسې خو وایي بل ورځ مې طالبانو ته د کتاب وایو، وایي ما ورته ظالمانو لږ زده کړه کوئ، سبا ته به تاسو استادان شئ، تاسو به عالمان شئ، بیا به دا ځینو خلک به درنه تپوس کوي تاسو له به نه درځي. نو ما ته وایي چې تاسو یې که نه تاسو ته به رالیږو. نو ما ورته چې کله زه نه یم نو ما ته چې نور به خدای را پیدا کړي، ځکه د کور د طرف نه د والدینو حالت دا، د طالبانو حالت دا، زماني ظلم او جبر نن هغه دیني علوم ختمېدو ته روان دي. یقین وکړه نن طالب مدرسې کې سهولیات غواړي، هغه سهولیاتو سره هغه برکت ختم شو. مخکې وخت کې چې به کوم طالب نارې ته لګول لوږې به یې تېرولې، تندې په دا خاورو په دا چټایي په دا بروزو به یې وخت تېرو، هغه وخت چې الله دیو ته کوم برکتونه ورکول نن طالبان مدرسې د هغې نه محرومه شوي. دې وجې نه خپل بچي چې کله لیږئ دغه بچی خپل استاد ته اگر بادشاهي وخت غونډه کې کار وکړه چې استاد علماء خو دومره پورې ملګري په طالب باندې لازم دي چې صرف استاد نه د استاد د بچي هم خدمت وکړي، د استاد د بچي هم احترام وکړي. نن سبا طالبان خو دی تر د استاد بچی ته به غوسه کېږي، بد ورته وهي به پټ پوښ میلاو شو وهي. زمونږ بچي کله دلته مدرسې کور یو دلته راځي نو کله کله کنځلې زده کوي. اوس ما طالبانو ته ویله ما ورته خو تاسو ته مونږ ناست یو، زمونږ یو بچی دوی د تاسو خوا ته راځي کنځلې ورته تاسو دلته ور زده کوي. نن سبا محترمو علم دین دا زوال طرف ته ولې زمونږ زړونو کې احساس ختم شوی کمې. الله رب ذوالجلال دې مونږ تاسو ټول با ادب جوړ شي، دین کله ادب ځان کې راولئ. بیا به دی وجنه ادب چې ختم شوی دی کالجونو یونیورسټو د تور څه وځي استاد د شاګرد سره، شاګرد د استاد سره په جګړه باندې دنیا دې ته پذیرای ورک. دی وجنه د ټولو ډاکټري هم دا حالت دی، انجینیرینګ دا حالت دی، علم ټول شعبې زموږ زوال ته روانې دي. باید چې زموږ طالبان رونه په دې ځان پوه کړي. دا کله سکول او کالج دي، دا کله مدرسې دي.
ادب ځان کې راولي ادب کا ادب هم نه راوسته یو سیس به زده نه مونږ استاد او استادانو مو ته کیسه کوله ول هغه ول مونږ چې کوم مدرسې کې وو ول په دا ټولو سبقونو کې یو د جلالین سبق وو چې له استاد په سبق به مونږ نه پوهېدو ول نور طالبانو به وګ نه خو زه په دین صرف ناسومه چې خپنه شخيري راته ونه کی ول زم به نه پوهېدم ول نن چې فارغ شوم لوی محدث دی دا چا حواله شي درکو ول نن چې فارغ شوم زه یو کتاب بغیر د مطالعه کتونه نشم پڑھاولې صرف دغه یو جلالین دی چې هغه استاد نه ما ویلو ول دغه کتاب زه نه ګورم ما ته کتو ضرورت نشته طالبان ته دغه سي پڑھاو الله دې مونږ کې ادب راولي او الله دې دا کم چې زوال روان دی الله دې دغه نه زمونږ هر څه واپس وروج طرف ته بوزي